अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लرم چې تاسو ټول ټیک ټاک کې خیر خیریت سره به چې هر ځای کې چې خوشاله او آباد به یقینا چې ژوند وقصاد بم خروان یو د ښه صحت او مالکان به ما د ویلی شرابیه قیوم د پروګرام 96 رنگونو سره کوم چې هر یو رنگ صرف وسره تاسو وی د ریډیو د لارې تاسو زموږ غږ زموږ आवाज اوري د سن اف ام 89.496 فریکوئنسي باندې خو تاسو به اپډیټ کوو چې دا وخت د خیره مونږ د فیسبوک د لارې هم لایو راغلی فیسبوک ته بلار شي جو فیسبوک کې به سر زیګولې کې سونو پښتونخوا نو زموږ د خبرونه زموږ د پروګرام به تاسو باقاعده لایو راشي نو تاسو بیا لایو اوریدو سره سره د خیره لایو کتل هم شي نو پروګرام چې کوم دی هغه تاسو له دوه وړخه انجوای کولی شي بالکل جی غب شپ روان وو تاسو کالز تاسو میسیجز ډیر زیات راغلي دي کالز خو ما تاسو شامل هم کړل خو بیا هم تاسو کال با د فیسبوک د لارې هم شامل او چې څومره زموږ ورونه خويندې وي موږ سره شرکت کوي غیبه غږ چې کوم دی هغه ضرور شاملېږي 0 یو سلو دی باندې د خیره تاسو لایو کالز راځي 091 5254 باندې او دین علاوه تاسو موږ د میسیجز هم کول شي کې پی کې لګونته د ما سپیس پتا سور کې 8881 باندې نه اته یو باندې خپل نوم خپل علاقې نوم خپل غونډه پیغام بس تاسو موږ سره ضرور شاملېږي او شریک کوو به دغه سره بیا تاسو د فیسبوک د لارې چې کوم کمنټس راځي هغه به هم موږ شامل او ځان سره موسم ډیر ښکلی دی ګلورین رنگین موسم دی ور سره تاسو ګورئ چې سهار وختي انسان پاسي کنه نو مایند اسی هم ډیر زیات فرش وي او خلګي چې یو خو موډم خوي خو سهار وختي پتندي باندې 12 بجې چې کوي دا بالکل خون نه کوي چې تندي باندې 12 بجې وي دا صرف غړې کې خون کوي او پتندي باندې خون نه کوي په کار چې سهار مونږه پاسو جی نو हंसता मुस्कुराता चेहरा और उसी के साथ साथ मूड भी अच्छा होना चाहिए और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट लाना चाहिए नو دا یو صدقه جاریه ده چې موږ د بل په مخ باندې هم یو مسکا یو سمایل یو خندا چې کومه دا غراولو زمونږ د پروګرام مقصد هم داري چې څومره زمونږ اوریدونکو دي کاغه د لړ دي کده بر دي کده هر ځای اوسیدونکو دي هر جبه ویونکو دي په دې پلیټ فارم باندې موږ سره یو زی وینو داغي غږ داغي आवाज هم موږ سره شامل شي او داغي خوږی درنی خبره هم موږ سره شریک شي شامل شي بالکل جی غب شپ روان وي تاسو کال تاسو میسیجز به هم شاملو ونن چې کومه د پروګرام موضوع ده پاغي به هم خصوصي خبرې کو پروډوسر سے بتاو سب سکرین باندې شو کړي هم وي خو بیا به هم تاسو سره دغه موضوع هم د موضوع په اړه باندې هم معلومات چې کوم دی هغه شریک کما نن چې کومه زمونږ د پروګرام موضوع نه غوښتل چې اخلاق او آداب اور بچوں کی پرچو یعنی ایگزامز کی تیاریاں یو خدای چې د ماشومان ایگزامز تیاریاں هم روانې دي کورونی کې کوم ماشومان دي نو داغي دار چې پیپر هم را روانې کنه هم لسم والا دي فرست سیکنډ ایئر والا دي کنه نو ایگزامز ان قریب دي ان ایگزام هم نږدې دي لاغي او ډیټ شیټ وغیرہ هم راغلي خو بیا د ایگزامز تیاریاں څنګه کول پکار دي پاغي خصوصي زتا سره چې کوم معلومات دي هغه هم شریک کما کم ټیپس دي نو چې کوم ماشومان دي او هغه دا وخت ناستي پروګرام اوري نو هغه ته هم زړه دغه ټیپس ورکوم نو کوشش وکړئ چې ماشومان د ځان سره کینوي چې هغه هم دا پروګرام ووري هغه هم پروګرام انجوای کوي د خپل آیډیز نه هم مخکې دا پروګرام فارورډ کې چې پته ولګي رابیا کلیم لایو دا نو ټول به مونږ چې کوم دی پروګرام کې جوائن کی ځکه چې تاسو رائے تاسو اپینینز ډیر زیات ضروری په دې پروګرام کې او چې کله تاسو رائے تاسو اپینینز موږ سره شریک شي په پروګرام کې نو یقینو کې د پروګرام خوند او رنګ چې کوم دی هغه زیات شي نو تاسو غږ تاسو आवाज به هم موږ سره شاملېږي او ورسره تاسو اپینینز چې کوم دی هغه به هم موږ سره شاملېږي نو ګورو به چې فرست کال اف د شو موږ سره څوک دی په فیسبوک سیشن کې 09152 باندې به خیر تاسو لایو کالز راځي هغه به هم شاملو نو لیټس سی کنه چې فرست کال اف د شو موږ سره څوک دی فیسبوک سیشن کې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کما ډاکټر قابلی او خستلوري ها ډیر مننه نثار کاکا د پروګرام کې هر کلی وای د سربند نه ډایرک په ډایرک نثار کاکا څنګه بس امن دې د الله فضل دې مالوري کې چې لور سره خبرې وکم اوس ما نه ملاولو هم یاره د خلک نه پس پیږي خاجي ډیره مهرباني او چاچی ته ګور سپیشل سلامونه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه نو سیات خبرې خیرونه دي تاسو دعاګانې دي الحمدلله او بس بالکل ټیک ټاک سره مې بنو خبرې کو خوان مرخان نو راغله جی نه غي کول باندې لانی راغله هغه غریب مصروف دی بس نه هیرم زیاتې ما ورته ویلې ما پرونو سره بیا خبرې خاجي خاخا هر ځای کار ته واس بيشو خلاصې نه څنګه چلی وای ما نه الله وسیږي بس مصروفیات په ژوند کې راځي را جوړ شي کنه باندې سات اشاره غلي او سکور کې ست دیوال میوال مخ کې را پریوته ور وګینه وړاندې وکړم ما ته هم لیټ خبرو کو ټول خوشي خاجي او هو دا سوای ټول
خوشي وي نو بس هغه غریب والله لږ پریشانه کې اوس خو خوشي وي دي خیر الحمدلله خجی مساله پې راغلې وه خو بس اوس الله پاک ډېر خیر کړی ورته الله دې رحم وکړي چې دعاګانې به کوو چې څومره زموږ اورېدونکي دي مینوال د هغوی به هم دعاګانې کړي دا حادثې دا امتحانات وي په ژوند کې راځي خو دې کې د صبر نه کار اخیستل پکار دی بالکل نو بس ما ویل چې نارخان ته مې ما څنګه تللی وي ما نه والله پرون هیرو ما چې راغلي که نه ما راغلي خجی ما خیال چې نن چې نه بیا هیر دي اوس ورته صحیح که نه بیا ورته ټیلیفون کوم بالکل رایات کې و د پروګرام ځکه چې دا خو زموږ د پروګرام ښایست ښکلا ده دغه ټول وروڼه خویندې مور او پلار دې څنګه دي شکر دی جی خیرونه یې ستاسو دعاګانې دي دا راته وایي چې څه به ویل غواړئ نه زموږ موضوع دی اخلاق و آداب یاره اخلاق خو دغه یو دا ما مخکې تاته ویلو زه زموږ کلي کې نهر دی جی نهر باندې زه تلم پیدا نه یو موټر سایکل والا راته ودرېدو هغه ته ما دوا وکړه خجی هغه ما دوا وکړه نو ما ته وایي کاکا یو خبره ته کومه دا ستا بدن کې داړه خوشحاله شو که نه ستا زما دپاره به دا ټوله دوا ده زبردست مسلمان زړه چې خوشحاله شي که نه بس دا ټوله دوا ده نن سبا خو د هلکان چې دي دا پرونه ما لکه دغه یي که نه چې دې سره د موبایلونه دي یو په دې وله ماشاءالله ټول مالداره خلک دي چا سره ګورې درې چا سره دوی ځوانه بس ودرېده او موبایلونه یې ور اخیستي دي نو دا پړیانې دغه ترېنه ځوانه ډېر پاتې شوي دي جی پلان هم پرې وایي بس دا موبایلونه ښه دي دا تکړه شئ دا ښه کار نه دی بالکل بس زما طرفه پروډیوسر صاحب ته تا ته ستا فیملي ته ټول سټاف ته الله یې داج د بیت الله ثواب وکړه سره د انور خان زما سره او الله هم د ظالمانو نه وساته ټول سټوډیو کې چې څونه دي ټول ته سلام او دوا موږ ته هم دوا کوي موږ هم ورته انشاءالله کوو الله یې داج د بیت الله ثواب وکړه آمین سره او الله چې څونه بیماران دي په پاکستان کې مسلمانان دي بل بار ملکونو کې دي دلته جیلونو کې دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي الله یې ټولو له شفا ورکړي آمین ډیره مننه نثار کاکا خوشحاله اوسئ جی زنده باد ثانک یو سو مچ نثار کاکا را سره بلاین و د دې خوږې درنې خبرې هم موږ سره شامل شوې دا سره چې اخلاق او آداب که تاسو ګورئ نو دا اخلاق او آداب او ورسره دغه امتحان تیاریانې چې کومې دي د ماشومانو د وړو دا ټول انټر کنیکټډ دي خو په دې کې اخلاق او آداب که تاسو وګورئ جی نو هغه زمونږه چې یو ماشوم یا یو جینۍ یا یو هلک کله هم چا سره خبرې کوي خو د هغې په ژبه کې مټاس وي د هغې په تلفظ کې د هغې په الفاظو کې د هغې په بوډي لینګویج کې د هغې په ژبه کې نو تاسو ګورئ هغې ته د هغه ټول کور په هغې باندې ریپرزینټ کېږي هغه وایي چېرې د دې مور پلار څنګه دي داسې به وي د دې نیا نیکه د دې ترونه د دې ماماګانو د دې خویندې د دې رونه ټول ریپرزینټ کوي دغه یو کس نو پکار دی چې مونږ خپله ژبه خپل الفاظ خپل تلفظ استعمال پروپر طریقې سره وکړو چې دا سبا موږ ته څوک دا ونه وي په بد الفاظو کې سبا موږ څوک یاد نه کړي چېرې د پلاني خو داسې ژبه ده یا د پلاني خوله چې کومه دغه زمانه ده خوښه که نه نو دا بیا خلک وایي او دا زموږ د سرکل کې زموږ په دې معاشره کې موجود دی پکار دی چې په دې باندې موږ عمل وکړو ښه تلفظ ښه الفاظو استعمال اخلاق و آداب د مشرانو قدر عزت د وړو سره شفقت محبت مینه دا د وړو سره نرمه لهجه استعمالول که نه دا ډېر زیات امپورټنټ دی او د بزرګانو د مشرانو د خپل والدین او د استادانو داسې احترام داسې قدر کول چې څنګه لکه تاسو باندې دا یو ذمہواری وي او دا ذمہداري ګڼل چې یاره زما د والد صاحب دی یا زما پلار دی زما مور دی زما خور دی زما رور دی یا جی زما استاد دی نو د سره داسې مینه کول داسې عزت ورکول چې څنګه تاسو چې کوم دی نو تاسو وایي چې دا زما پلار دی یا مور دی خو دا روحاني مور پلار دی ستاسو نو پکار دی چې مونږ دړنه عزت او قدر چې کوم دی هغه مونږ ورکو او بیا دغې سره تاسو ګورئ جی نو کوشش کوئ چې صرف او صرف دا نه بلکې بهر د هر مشر عزت تاسو کې د هر ماشوم سره نرمه لهجه تاسو دغه کې اختیار کې خو بیا که ماشومان مس بیهیو کوي یا رویه خراب وي اخلاقو کې کمزوري وي نو هغه د مور پلار باندې پریزنټ کوي نو کوشش کوي چې د مور پلار د دې ماشومانو ښه تربیت وکړي ها په دې کې بیا څه داسې کیسونه هم وي چې مور پلار د ماشومانو ښه تربیت کړي وي خو بیا هم ماشومان چې کوم دی موږ به په پښتو کې دا وایو چې بدعمله وي یا هغې چې کوم دی نو بالکل داسې خلکو سره ناسته پاسته وي چې هغې وله مایند برین واش کړي وي یا دماغ یې وله بیخي بدل کړي وي او هغې چې کوم دی نو دا وایي چې یاره بس جو بھی ہے بس یہ ہے اور وہ ہے اور که نه نو بس هغه په دې شیز باندې دونه
دغه نه کوي بلکې هغه صرف او صرف خپل ځان باندې د خپل مور پلار د خپل کور خیال نه ساتي نو هغه دې باندې چې موږ چا سره ناسته پاسته زه همیشه تاسو ته چې د هغه محفل نه د هغه خلکو نه تیښته کوئ چې کوم تاسو کې مایوسي خورئ یا تاسو زړونو کې نفرتونه بغض کینې اچوي د هغه خلکو نه تیښته کوئ د هغه محفلونو نه تیښته کوئ چې کوم ځان لړه بندي خو تاله هم بندي لګي نو کوشش کوئ چې بیا دا چې په ژوند کې هر څنګه حالات راځي د هر څنګه حالات فیس کول هم زده کول پکار وي نن چې کوم دی نو دغه باندې هم خصوصي موضوع ده زموږ چېرې د ماشومانو د امتحاناتو تیاریانې امتحاناتو د هغې تیاریانې چې څومره والدین دي واړه خو اول چکرونه یا یو ځای نه بل ځای نه تګ نه چې کوم دی هغه بالکل ګوریز یا پریز وکړي کور کې کښېنئ او کور کې ماشومانو باندې فل فوکس وکړي چې هغې سبق د کور ماحول په دې کې ډېر ټول نه زیات امپورټنټ دی کور ماحول نه مطلب زما دا دی چې یاره مور پلار رونه خويندې د کور کې ماحول ښه کول پکار دي چې کوم کور کې جی د کور ماحول خراب وي نو هلته ماشومان نه سبق ویلی شي صحیح ده نه چې کوم دي د هغې اخلاقیات ښه کیدی شي او نه چې کوم دي هغې بیا خبره مني نو دا ډېر زیات امپورټنټ ټول ناول خو دا دی چې یاره پراپر پلاننګ چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی پلاننګ به منصوبه بندي چې کوم ورته مونږ وایو ماشومان له پکار دي چې پوره پراپر ټایم ټیبل جوړ کړي او چې کله تاسو ټایم ټیبل جوړ کړئ نو د ټایم ټیبل مطابق سټډي تاسو کوئ نو ستاسو لپاره هر څه چې کوم دی هغه ډېر زیات اسان شي یعنی ټایم ټیبل داسې جوړ کړئ چې یاره دا ټایم به زه سبق ویم دا ټایم زما د ناشتې ټایم دی دا ټایم مونځ له پکې پراپر ټایم ستاسو ورکړئ سبق له تلاوت له واک له د خپل صحت دپاره هم او هغه ټایم ټیبل مطابق سټډي تاسو کوئ خو دا هم نه ډېر سټوډنټس ډېر ماشومان داسې وي چې هغه یو ورځ ټایم ټیبل فولو کړي په دویم ورځ باندې وایي چې یاره مونږ چې کوم دی نو بس ستړي یو یا چې کوم دی ټایم ټیبل نشو فولو کولی یا داسې هغسې که نه نو مطلب اکثر پکې داسې خبرې هم وشي خو پکار ده چې مونږ د دغه ماشومانو باندې توجه وکړو یعنی دا چې کوم ټایم ټیبل هغې جوړ کړي په هغې باندې پراپر فوکس وکړي او هغه ټایم ټیبل مطابق چې کوم دی خپل ژوند چې کوم دی هغه کوي عموما د ایگزام ورځو کې باقاعده مطالعه روزانه په بنیاد باندې لږ لږ سبق ویل یعنی چې تاسو کوم سبقونه ویلي دي هغه چې لږ لږ ریویژن د هغې کول دا ډېر زیات امپورټنټ دی او چې کوم سبق تاسو الریډي ویلي چې لیکلي مې کوم لیکچر یې هغه ځان سره نوټ کړي وي هغې باندې بار بار ریپیټیشن کول ویل بار بار په هغې باندې ځان پویول دا ډېر زیات امپورټنټ چې کنسپټ پې کلیر وي کنسپټ کلیر کولو مطلب دا دی چې ځان پې پویول صرف رټه نه لګول دا هم زه ماشومانو ته یم چې رټې به نه لګوئ مونږ اکثر دا وکړو چې رټه ولګو بس رټه یا تو ته هم د ځانه جوړ کړي وي لګیا یو هغه لاین بیا وایو که نه نو هغې په وجه هم موږ ته بیا یادېږي نه ایګزام کې بیا موږ نه هېري دا زموږ شورټ ټرم میمري ته راشي یو لونګ ټرم میمري دی یو شورټ ټرم میمري دی لونګ ټرم میمري هغه وي چې ستاسو پکې ټول عمر دا یو څیز دماغو کې وي خو شورټ ټرم هغه ده چې لږ ټایم دپاره دماغو ته راشي چې بیا لږ ټایم تېر شي نو بس بیا هغه دماغو نه وتې وي که نه نو کوشش کوئ چې دې باندې دوهرایي چې کومه ده هغه زیات کوئ پرسکونه ماحول جوړېدل دا ډېر زیات امپورټنټ دي د سټډي دپاره داسې ماحول کتل چې کوم ځای کې تاسو پرسکونه یې مطلب دا دی چې ګریلو د جنګ جګړو خبرې یا د مسلو خبرو نه خپل ځان لږ د سایډ ټګې د ایګزام دوران کې نو دا به له ټول نه زیات بهترین وي بل دا دی چې د والدین کردار هم په دې کې دا دی چې حوصله افزایي وکړي د ماشومانو په ماشومانو باندې برډن دباو چې کوم دی هغه نه اچوي ځکه چې اکثر ډېر والدین داسې وي چې هغه ماشومانو باندې ایکسټرا دباو واچي پریشر پرې واچي که نه نو هغې په وجه باندې ماشومان منټلی ډېر زیات ډسټرب شي د هغې په وجه د هغې ټول مایند سیټ چې کوم دی هغه ګډوډ شي خراب شي نو کوشش کوئ چې ماشومانو سره مینه محبت په هغې باندې دباو پریشر یا داسې الفاظ چناو چې هغه هغې منټلی ډسټرب کوي نو هغه کله هم نه دي کول پکار بلکې نارملي ماحول کې چې کوم دی هغه ماشومانو ته حوصله افزایي د هغې له همت ورکول او د ماشومانو کمپیریزن د نورو وړو سره چې کوم دی هغه نه دي کول پکار دا ډېر امپورټنټ ده کالز به ستاسو اخلو جي 09 5 2 5 څلور یو څلور درې باندې به ستاسو لایف کالز ګورو چې نیکسټ کال څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی پروګرام کې هرکلی وایي څوک د کوم ځای نه تاسو کوره خپله کوره ښه جي ښه ډېره مننه څنګه یې تاسو ښه یې طبیعتونه برابر دي ښه دي تاسو ښه یو بالکل ټیک ټاک یې تو دعاګانې ژوند وخت ساعت ښه روان دی او ښه روان یو تاسو چې دغه په لوبو کومه سپورټ چې دا شیر کوو کې کوم څیزه دا لوبو خبرونه لکه په دا پروګرام کې شته لوبو خبرونه بالکل مونږ اخره کې تاسو سره معلومات یا دغه لوبو خبرونه وي هغه به تاسو سره ضرور شریک کوو صحیح ده چې پرون میچونه چا ګټلي صحیح ده انشاءالله زه در سره شریکوم بیا اخره کې صحیح ده اوکې ډیره مننه تhank you جی thank you so much الله حافظ ډیره زیاته مننه بالکل انفارمیشن معلومات زموږ خپل سیګمنټ دی هغې کې تاسو سره موږ معلومات چې کوم دی هغه باقاعده شیر کوو چې فرش نیوز وي لیټسټ اپډیټس وي کرنسي ریټس وي ویدر اپډیټس وي ټیکنالوژي په اړه باندې اپډیټس وي نو ټول څیزونه موږ تاسو سره اخره کې چې کوم دی شاملو زموږ چې کوم پراپر سیګمنټ دی د انفارمیشن هغې کې السلام علیکم وعلیکم السلام
ریګینا محمد نثار خبرې کوم چې ریګینا محمد نثار بھائی جو نقصات خروان دي ډیر خروان دي په ډیر خود لکه شور کې روان دي تاسو څنګه یې وخت یې جو اخترم څنګه تیر بالکل جی بالکل خپه مزو کې خپه خوشحالو کې تاسو دعاګانې وی الحمدلله تاسو وایي چې ته پکې چکر مکل لاړې کنه ډیر خبره بس موږ بالکل ټیک ټاک یو چکر مکل لاړې کنه چرته کې لګ داسې چکر خپل خپلوانو کړو انجوانو ملو شو باندې پاس بس دا هم چکر شو کنه چې خپل خپلوانو کړه لاړې جی غي سره انجوای مو کنه دام چکر شو چې دې مې پریشان خان ته پوښتنه مو کوي پریشان خان ماري د رجوع بیا خطیره شو د رجوع بیا پریشان خان باندې خروجي خطیره شو خوشاله دي نه ورګي ډیر زیات بس ځان نه داسې جوړ کړی دی کنه چې بس هم کې نه سکتے نو بس خبره دا چې پریشان خان خبره هغه ته پته و چې دا بختوره میاشت او پوزیشن په تدیر مې وشوي کنه میاشت د غوړه میاشت او په نورو میاشتو کې ما خو په تندي باندې بار بجې کړي ورته په یو میاشت بار بجې تندي نه خواږه نو ځکه دې میاشت کې خلکو رجوع لکه خلکو رجوع کنه او زمام رجوع بس راشه نور خلکو ته تکلیف سره ورته نور خلکو خیال ساتل دا به ډیره خبره بالکل بالکل تاسو موږ یو لنډه مختصر خبره وکړو جی جی خدای نه خواسته دا بل ټول زموږ دی کنه دا لکه دې کې ارسته زموږ کله کارخانې دي کله اداري دي سرکاري تجارتونه دي کاروبارونه دي روزګارونه دي او په خدای نه خواسته لکه دا څونه خلکو ته نوکاري دي مزدوري دي او په خدای نه خواسته نو مونږ ته نقصان ورسېدل بس بیا به لکه نه دا تجارتونه نه به کاروبارونه او نه به دا کارخانې نه به سهولتونه وي زموږ کورونه د ایران حالت ټول زموږ روان دي کنه ایران حالت نو په کار دا چې په دې باندې موږ شکر وباسو موږ د ملک د خپل وفادارۍ ثبوت ورکړو هر یو کار په ایماندارۍ سره کوو څنګه چې پاکستان خان خپل ډیوټي په ایماندارۍ سره کوو نو بس ما پاکستان خان موږ موجود او غیر موجود چې موږ ته تاسو پکو بالکل थैंक यू सो मच खुशहाल हो ډیر زیاته مننه थैंक यू सो मच نثار بایون سره بلاین مدریږي نه خولي خبره وکي थैंक यू सो मच जी और दादा जी गपशप हम लगी और परेशान खान हम पे किया जी परेशान खान तो परेशान खान है वो तो हमारे स्टूडियो की रौनक है जी हर जगह पे होता है कभी कभी नहीं होता कभी कभी होता है लेकिन फिर भी हमारे साथ बैठा होता है और जब हम नहीं चाहते तब वो शरारतें करते रहते हैं और जब हम चाहते हैं तब वो नहीं करता नो ये सिलसिला जो है ना चलता रहता है बिल्कुल जनाब सासु कमेंट्स रागली दी उसको कमेंट्स बताओ सर शामिल हों बदा खैर मख की जू कॉल्स बस तासु मजीद नूर हम तासु कॉल्स चिकम दिया गबा अखलू आजरा यूसुफ जै जमुंगा प्रोग्राम दा वक्त ओरी माशाल्लाह ग्रेट शो थैंक यू हाय अजरा मैडम खुशहाल से जी ढेर ज़्यादा मनना दिन अलावा मैसेज रागली दे राहत खान हुई सलाम वालेकुम अस्सलाम राहत भाई रेहानुल्लाह हमदर्द हुई अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ मी रेहानुल्लाह फ्रॉम बाजवरना good morning and how are you doing alhamdulillah I'm fine thank you so much रेहानुल्लाह भाई अख्तर بیخی مزه دی نه وا اختره بیخی مزه دی نه وا نصیب می نشو د خسته یار دیدنونه وا 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 حضرت یوسف زئی کیا लाइन है ज़बरदस्त दिन अलावा रियाज अफरीदी विच अस्सलाम वालेकुम राबिया क्यूम कैसी है आप ठीक ठाक है खैरियत से है तबीयत मिजाज ठीक है मोटरवे पे सफ़र कर रहा हूँ और आपको देख रहा हूँ थैंक यू ख्याल करें ठीक है गाड़ी जो ना ख्याल से चलाए और अगर आप गाड़ी खुद चला रहे तो फिर तो बिल्कुल ख्याल से चलाए और अगर आप खुद नहीं चला रहे तो फिर आप मौसम भी इंजॉय करें और शो भी सुने ठीक है अजर यूसुफ जी थैंक यू जी सो स्वीट खुशहाल हो से जी और आरिफुल्ला हम मुंग द मैसेज करे दे नाइस थैंक यू सो मच जनाब अब्दुल्ला हम मुंग द मैसेज करे सलाम बाजी संग अब्दुल्ला खवै अहमद मकैना सलाम कोमा अमानुल्लाह खान ता मेन इब्राहिम नवाब क्रिकेटर दा वालेकुम अस्सलाम डेरा मनना अब्दुल्ला सेबो खुशहाल आबाद से जी नैना खान मुंग द मैसेज करे डेरा ज़्यादा मनना थैंक यू वाजिद खान हम मैसेज करे खुशहाल से वाजिद भाई और बशीर हम मुंग द मैसेज करे जी यो सड़ी खपला असना खबर नवी नो खपलो बचो तबा सौखी बिल्कुल जी पकार दा چې اول خپل ځان مونږ ټیکو چې مونږ خپل ځان ټیکو نو خپل وړو ته به مونږ سوخوي دا غیره لپاره رول موډل یو خو که مونږ خپل ځان نه وي ټیک کړی چې مونږ ډیر وایي چې زمونږ واړه د خشي یا زمونږ ماشومان د خطربیت اختیار کی یا خطربیت تیغي کراشي یا دی په پیپرو کې نمبر والی نو کله هم داسې نشي کېدی اول به مونږ خپل ځان ټیکو اغیله به بیا خطربیت ورکو تربیت به دی بورخه ټیکيږي چې مونږ خپل ځان ټیکو مونږ دا غیره لپاره رول موډل یو صحیح ده نو دا ډیر امپورټنت خبره ده نیکسټ کال به ګورو چې څوک دی په لاین د کوم السلام علیکم सलाम राजी बीबी सालों कबूल वालेकुम अस्सलाम आमीन भाई तुसी ग्रेट हो की हाल है
ربیع بیبي په دا ښه موسم کې موسټ ویلکم درته ویم. ډېره مننه چې تاسو ته هم ډېر دروند هرکلی وایي. څنګه یې؟ الله دې خوشحاله کوه. ربیع بیبي اختر دې هم رښتیا مبارک شه. ستاسو دې هم مبارک شي. به دا زموږ سلسله روان ده پرون د اختر مبارکې. پروډوسر صاحب راته وایي څنګه چلې اختر خو تېر شوی ته اوس مبارکې ورکې. وایم داسې کار دی چې اختر کې زه نه وم که نه بلکل ته پکې نه وې. نو زه پکې نه وم نو بس بیا داسې کار دی اوس خو به خامخا د اختر مبارکې یو هفته ورکوو که نه. نو ما ته وایي چې زه حیران وم چې ته راسره اختر مبارکې ورکې. نه ربیع بیبي دا داسې نه وي اختر خو فار اګزامپل به زه داسې خبره ته وکړم که نه جی جی اختر خو دا نه چې بس هغه د اختر ورځ ده او اختر مبارکي. اختر مقصد دا دی چې دا یې خوشحالۍ و نوماد و چې موږ روغ وو و د موږ هر شی سیټ وي دغه اختر دی نو دا یو داسې هغه او دا خو د موږ مذهبي تهوار دی. بالکل 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 اها خو بس کنګریچولیشن به یې ورته ځکه کوو چې ته بس وینه چې وایي خو بس داسې وایي نو اختر خو داسې نه وي چې تېر دی ته مو روغه رموټه ولتلې بس زه ټوله سپیشل سلوټ ښه سپیشل سلوټ او داسې کار دی که نه چې موږ درته په ایډوانس کې هم ویش کړی و یاد دي درته که نه خو درته هغه ته یو دي خو بس هغې بیال یو خوند وي دغې بیال یو پریشان ته وویشه ته په دا باندې نیت مه بدوه. थैंक यू सो परेशान खान दूना शुमतूब की उसका ना जो उसमें मैं कहती हूँ ईद ही दे दो वो ईद भी नहीं देता मैनू क्या करे इसके साथ. الحمدلله تاسو دعاګانې دي بالکل 1 فټ فاټ تیر شو. تاسو وایي چې سبب ویل غواړئ نن چې کومه موضوع ده د ماشومانو په پرچو یعنی پیپر او په تیاریانو هم ده او اخلاق او آداب هم دي. یره دا ربیع بیبي مو ماشوم هغه کوو که نه خو دا مرد الزام نه ټهروو ځکه چې که ته سوچ وکړې د دغو زیاتر ډیپینډ و زیاتر دار او مدار دا په پیرنټس باندې دی د دو په مور او په پلور باندې چې دوله ښه تربیت وکړي دوله یو ښه ماحول جوړ کړي هر یو شی ورته ښه کړي نو زه ټوله پرفیکټ دا خبره کوم چې د موږ ماشومان چې کوم دي هغه به ښه راونیو که دوله موږ ازادي ورکړو و دا شیونه ورکړو نو مینه خو ماشومان خراب شي بیا په ماشومانو باندې موږ هغه لګوو نو دا د ذمهواري چې کومه او دا د پیرنټس ده چې هغه یې غوله ماحول جوړ کړي د هر شي کیل کود نه به هم نه مانع کوي ځکه چې دا د زندګۍ د لایف یوه حصه ده نو په کور ده چې ته غوله هر شی په ټایم ټیبل باندې موږ هغه کوو د هغو به یو شی وکړي وي خو خپل یو ترتیب یو هغه به ورته جوړوو سټریټیجي چې کوم پلانینګ وي هغه به ورته جوړوو نو انشاءالله خو چې ماشومان بیا بد نه وي خو موږ د طرف نه دا خراب شي چې موږ فری هینډ ورکو هر یو شی غام فکر پښتنه دا شی نه کوو نو دا په موږ باندې ډیپینډ دی او چې څومره دود یې موږ سره خراب لوړ شي دغو ذمهوار مور او پلور پیرنټ بالکل جی بالکل مین خبره دا ده چې اکثر ماشومان خراب په دغه وجه باندې شي چې د دې بیا ذمهوار هم موږ یو بیا دا هم کنټرول نه راځي ضرورت د دې به اوس کوو څه یا د دې حل اوس څه دی دا خو یوه کچا لخته وي ربیع بیبي دا چې مشو وي و کم طرف یې تووي هغ طرف له تویږي نو په کور ده چې دغو صحیح پرورش وسي په دغو باندې مونږ خیال په ښه طریقه ګایډ کړو نو انشاءالله چې مونږ ماشومان به ښه وي تاسې په ویرې دې لوی لوکو کې ماشومان وکړو یو ماحول ورته جوړ وي هر یو شی نو دغه وجه ماشومان ټیکي و که ته ماشوم پرېږدې بهر و دا شی نه کوې نو ته ماشوم به بګړو وي یا به خراب وي نو دغو له به موږ خپله باندې ماحول جوړوو. بالکل جی بالکل ډېره ښکلې خبره امین بھائی تھینک یو سو مچ چې تاسو سره بلاین راغلی چې دغه ګټورې خبرې تاسو مو سره شریکې کړلې. مننه جی مننه الله حافظ. ډېره زیاته مننه امین بھائی سره بلاین و ښکلې خبرې وکړې ګټورې داسې ده جي چې په ژوند کې دغه قسمه حالات دغه قسمه فیزز چې کوم دی را جوړ شي خو ماشومانو ته ښه تربیت ورکول ښه اخلاق دا ډېر زیات امپورټنټ دي. زموږ د فیسبوک سیشن هم په ختمېدو باندې دی خو دې نه علاوه یو کال به بل اخلمه بیا به جي د فیسبوک نه هم اجازه اخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ربیع بجی خی بالکل ټیک ټاک جی څوک د کم ځای را سره بلاین سپیرسنګ روډ نه امین ګل سفید سنگ روډ نه مخکې یو ځلې مې دا ټلیفون کړو او نه ملاویږي نه نو حاجی بالکل او جی رش په ډیر زیات وي ځکه چې امین ګل صاحب تاسو په شان ډیر زموږ خواږه درانه مینوال دي چې هغه تاسو په شان ډیر مینه لري زموږ پروګرام سره. بالکل ولزه پروګرامونو سره ډیر مینه لرم او تیر شوی اختر مبارک شه. تاسو دې هم ډیر مبارک شي چې اختر مو په خیر تیر شوی دی. ډیر په خیر الحمدلله. زبردست جی زبردست. ته به کې چکر مکل لاړې کنه یره باید زه ورته راسې وم چې زه د بچپن نه مړه نه داسې د چکرو او نه د خوراکونو د دې شیزونو شوقین یم زه. ښه صحیح مطلب بس تاسو وایي چې بس یوازې او بس خپل ماحول انجوای کړي خلک. بالکل لکه بس کور کې به داسې ماشومان یې هغې پورې بس
مشغول مزه زبردست دا هم ښه پوینټ دی دا هم ډېره ښه خبره ده چې بس د ماشومانو سره مشغوله وي د ماشومانو سره ښکلا وي انجوایمنټ وي دا هم ضروري ده څه به ویل غواړې امین ګل صاحب په څه دغه کې لکه ما خو نه زمونږ اخلاق و آداب دی او د ماشومانو د پرچو تیاریانو باندې خبرې روانې دي یاره به زه خو به درته داسې ووایم رابعه بچي چې دا ژبه نه ده دا هم کلا ده هم بلا ده دا کلي ورانه یو جوړی یې صحیح نو لکه دا داسې چې په ښه دغه کې استعمال کې د مرګ نه بعد هم د سړي دغه کېږي صفت کېږي یا پلانې ښه سړی وم پلانې ښه سړی وم نوم یې یاد ټول عمر بالکل لکه د اخلاق نه وي په دې ژبه باندې که چا کنټرول راوړو که نه به سر سړی ښه جی زبردست او بلدار سړي لکه مطلب خیال پکار دی د مشر په دغه د کشر پوه شوې لکه په دې اخلاقي نه را پکار بالکل جی بالکل ښکلې خبره ده نو لکه بس ښه ښایسته وخت سړی تېر کړي د مرګ نه بعد هم صفت کېږي جی ښکلې خبره امین ګل صاحب ډېره ښکلې ګټورې خبرې تاسو موږ سره شریکېږي ډېره مننه جی ټولو ته سلامونه امین تھینک یو سو مچ جی خوشحاله اوسئ ډېره مننه جی دغه امین ګل صاحب موږ سره په لاین وسفید څنګ نه داسې ډېر اورېدونکي دي زموږ ډېر مینهوال دي چې هغه موږ ته بار بار ټرای کوي کوششونه کوي چې موږ سره خپل غږ خپل اواز خپل مینه شریکه کړي خو بیا هم د نیمو پکې کال میلاو نشي خو بیا هم ټرای کوئ بار بار انشاءالله تاسو به ضرور میلاویږي اتوار ورځ د جی انجوای کې موسم انجوای کې بهر لاړ شي آوټینګ موټینګ وکړي مایند لږ فرش شي صحت لږ ښه شي مایند لږ چینج شي که نه فیملی سره نو دغه انجوایمنټ هم پکار دی په ژوند کې بل دا جی چې زموږ د فیسبوک سیشن هم ختم دی خو چې څنګه ما خبرو کې اخلاق او آداب باندې او دغه زموږ رونو خويندو خبرو کې کده ریډیو د لاري وي فیسبوک د لاري وي نو دلته کې هم تاسو سره شریک کې اخلاق او آداب ډیر ضروری تاسو پوره کور ریپرزینټ کوي تاسو پوره فیملی ریپرزینټ کوي څومره زموږ ځوانان دي جنکې دي الکان دي ماشومان دي لوی دي مشران دي د خپل اخلاق او آداب کې لهجه کې نرمواله ډیر زیات ضروری دی هغه هم راولې پکې او یقینو کې چې دا جبه چې کمر دي کې اډو کې نشته لري خدای ډیر زړونه ماتي او ډیر زړونه را جوړي هم نو دا خبره زبر بار تاسو ته کوم اخلاق ډیر ضروری دی په اخلاق کې کله هم چې کم دینو کمی مراولې اخلاق خکول کوشش کوي بل دا جی د ماشومان په پرچو باندې خبر روانه چې راغي پرچی راجوخت دي ایگزامز د ماشومان را روان دي نه هم لسم والا خصوصا نو د فرست سیکنډ ایئر خلص نه هم لسم والا داسې وی چیرې دي ډیر ټینشن کې هم وی چیرې د میټریک ایگزام بسنګ ورکو او کوتم نه هم ته شوی نو غي دا سوچ کوي چیرې د 9th ایگزام بسنګ وي د بورډ ایگزام بسنګ وي نو ایگزام کې هیڅ نه وی ایگزام ډیر آسان وي خوي خدا پتا باندې ډیپند کوي کته ول تیاری کړی وي نو بالکل یو کین ډو اټ تکول شي ایزلی خو چې تا تیاری نه وی کړی بیا وسره پر هر یو کار چې کوم دی هغه مشکل وي نو چې جنگ میدان ته کوزيږي نو ته بس نه تیاری خو کې کنه جنگ میدان ته خو سړی ډایرکټ نه کوزيږي نو دا خبره ده چې را ایگزام لپاره تیاری ډیر زیات ضروری دی ماشومان ته هم ویم او مور خپل ته هم ویم چې دې کې تاسو د ټول لغټ رول دی کوشش کوي ماشومان باندې ایکسترا دباو برډن ما چوي په دې ورځو کې هغه ایگزامز دي خوراک داسې ورکوي چې تاسو ته پته لګي د بیمارونو بچوي اکثر داسې وی چې مونږه چونکه د ایگزامز ورځو کې داسې خوراکونه وکړو چې یا زمونږ مری خراب شي یا زمونږ ټمپریچر زیات شي دغه په وجه باندې هم زمونږ حالات چې کوم دی هغه ګډوډي بیا خرابي خو ضروری ده چې مونږه د خوراک سره خیال وکړو داسې خوراک وکړو چې کوم زمونږ لپاره فائدہ مند وي تاسو ګورئ چې په دې ورځو کې ډرای فروټس یو کین ایټ ایوری ټایم کنه خو بادام شو اخروټ شو چې کوم ته مونږ وایو والنټ سم ته مونږ اخروټ کنه غوزان غوز ورته تاسو وایي هغه تاسو خوړل شي هغه تاسو لپاره بیسټ دی نو هغه چې کوم دی تاسو خوړل شي ور سره اوبه ډېر ډېر اسکي چې څومره تاسو بس کې دي سره تاسو یاداشت خوي ډېر زیات کنه نو کوشش کوئ دا ټیپس دي د ایگزامز لپاره چې کوم تاسو در کوم خوب پوره کوئ یعنی دا مکوئ چې تاسو ایگزامز کې خپل خوب ډیسټرب کړئ اکثر داسې ډېر سټوډنټس وي چې هغه ټول شپه بیا ویخ ویجی کتاب یې مخ ته نیسلی وي او نه یادي نه یاد کی نه ذهن کې کینی خو بس حالات بیا خرابې نو کوشش دا کوئ چې کله تاسو ایگزامز روزي وي نو خوب چې کم دی هغه تاسو پوره کوئ 7 غنټې خوب ډیر لازمي دي نو شپې خوب د پاره وي خوب د پاره شپه وي نو کوشش کوئ چې شپې ودکېږئ تاسو او د ورځې سحر وختي پاسه مونږ کوئ تلاوت کوئ ایکسرسایز کوئ هغه نه بعد تاسو کار ته کې نه چې سحری کې تاسو کم کار یادوي هغه تاسو نه بیا هېریږي نه هغه تاسو لونګ ټرم میموري د دې چې کله لونګ ټرم میموري ته لاړ شي تاسو نه بیا هغه هېریږي نه هغه تاسو ټول عمر یاد وینو دا ډېر امپورټنت خبره ده بل دا چې کوشش کوئ ریویژن ډېر کوئ او چې څه یادوي هغه لیکلو باندې هم یادوي نو تاسو نه هېریږي ایگزام ټیپس داري چې د ایگزامز نه پهلا
چې کوم دی تاسو کوشش کوئ چې پرچه ښه طریقې سره تیاره کړئ، د هغې ډیکوریشن شو، د هغې سیټ اپ شو. خو ټایم مینجمنټ ډېر زیات امپورټنټ دی. ټایم مینجمنټ ځکه چې اکثر ډېر سټوډنټس داسې وي چې هغه پیپرو ته کښېني ډېر هر څه ورځي خو هغه ټول ټایم په ډیکوریشن باندې تیر کړي که نه. نو چې بیا کله د پیپر وخت شي او ټایم کمپلیټ شي نو بیا وایي یاره ما خو 2 سوال نه دي کړی، ما خو 1 سوال نه دی کړی، نو هغې په وجه دې نه ټوله پرچه چې کومه ده هغه پاتې شي. نو کوشش کوئ چې دا کار کله هم ونه کې ایگزام کې بورډ ایگزام کې کوشش کوئ چې تاسو ټایم مینجمنټ پراپر وکړئ. چې یاره 3 غنټې نو ته کوشش کوئ چې د دونه ټایم کې به زه دا کوېسچن کور کوم، دونه ټایم کې به زه دا کوېسچن کور کوم. او چې کوم کوېسچن درځي ښه هغه اول کوئ، کوشش دا کوئ. دا سټوډنټس ته پیغام دی، نو دا به ستاسو لپاره ایزي وي. او نور بیسټ اف لک د ایگزام دپاره. الله دې وکړي چې ستاسو د ایگزامز ښه تیر شي، ښه زبردست او ښه طریقې سره. بل دا دی چې الله دې تاسو ته کامیابي درکړي چې څومره زموږ واړه دي، ماشومان دي، کشران دي، زموږ غږ زموږ آواز اوري، نه هم لسم ایگزامز ورکوي دغسې فرسټ سیکنډ ایئر. الله دې کامیاب کړي، ډېرې دعاګانې ورسره دي. او بل دا ده چې د ښې اخلاقو نه کار اخلئ په هر ځای کې، نو انشاءالله ستاسو ژوند به ښه وي. که تاسو جي استاد سره بد اخلاق کې خبرې وکړئ نو یقین وکړئ د هغه زړه ودردېږي. څه به راته وایي په مخامخ په خوله به راته هېڅ ونه وایي، هېڅ به راته په خوله باندې ونه وایي، خو د هغه د زړه نه به داسې درد وځي چې هغه بد دعا به هم درته ونه کړي، د استاد بد دعا به هم درته ونه کړي، زه بد دعا به هم درته ونه کړي، خو د هغه د زړه نه به داسې درد وځي چې هغه به تر عرشه پورې ورسي. او هغې باندې به بیا تاسو مخکې ډېر زیات پچتاویږئ چې کاش استاد سره ما دا نه، بیا به ټول عمر هغه استاد پسې ګرځي چې زه ترې معافي وغواړم. زه ورته ووایم چې ما معاف کړه، زما لپاره دعا وکړه، ما سره ډېر بد کېږي په ژوند کې، خو بیا به ورسره هېڅ نه شي کېدی. نو کوشش کوئ چې ژوند په خپله ښه کړئ او داسې کارونه وکړئ چې سبا ستاسو یو نوم یو پهچان جوړوي. امید لرم چې تاسو به زموږ پروګرام خوښ شوي وي. زموږ پروګرام چې کوم د فیسبوک سیشن دی نو هغه تقریبا کمپلیټ دی. ریډیو باندې به زموږ خپرونه روانه وي، سونه اف ام 89.496 فریکوینسي باندې. تاسو زموږ غږ زموږ آواز اورېدی شئ. تاسو سره بله ډېر معلومات، انفارمیشن، ټیکنالوژي، ویدر اپډیټس او ورسره سپورټس اپډیټس، دغه ټول معلومات به تاسو سره شریکوو د ریډیو د لارې. سونه اف ام 89.496 فریکوینسي باندې به تاسو زموږ غږ زموږ آواز اورئ. چې څومره زموږ د فیسبوک کتونکي دي هغې نه به زه غواړم اجازت. د لوی الله په امان.